ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقینا رب ستاسو اللہ دے اغزات چی پیدا کری دی اسمانون او ځمکه فی 6 ایام په مقدار د شپږ ورځو کې، ثم استوى على العرش، بیا الله برابر شه دے په عرش باندې، یغشی اللیل النهار، راغوړی شپه په ورځ باندې، یطلبه حسیسا، طلب کوي یو بل را په تلوار باندې، والشمس والقمر، الله پیدا کړلی، الله مقرر کړلی نور او سپوږمۍ او ستوري مسخرات بامره، چې دا ټول مسخر دی الله په حکم باندې، الا له الخلق، خبردار د الله د پاره د الله په اختیار کې د پیدائش، والامر او اختیارات، اختیارم د الله دی نو پیدائشم د الله دی، پیدا کولم الله کوي نو اختیارات پکې الله لري. تبارک الله رب العالمین، نو برکت والده الله چې رب دې د ټول عالم، الله برکت والده نو برکت ورکون کې ده. برکت مصدر چې کله استعمال شي نو کله مبنی للفاعل کله مبنی للمفعول، نو یو دای چې الله ته نسبت شي نو الله برکت ورکون کې ده. نو پاغي باندې په میاشتو وخت لګي، نو د اسمان او ځمکه، د اسمانونو او ځمکه چې داغه خو چاته حد نه دی معلوم، د اسمان څومره دی، دا څومره وخت په لګېدو، دیکھي غرونه دي وغیرہ وغیرہ دا سيزونه دي. اسمان یوم نه دی و اسمانونه دي، نو په دې باندې وړي زیات وخت لګېدو. نو الله ویو ما ته سګرانه ده فی 6 ایام، په مقدار د شپږ ورځو کې، دا شپږ ورځې نه شپږ ورځې سو، هغه کله چې اسمان نو ځمکه لا نو پیدا، نو الته کې خوشپا ورځ نو، نو بازی وی چې دینه مراد د قیامت ورځ مراد ده، داغه په شانته نه خو بیا 50,000 کال یو ورځ ده، داغه نه خو بیا ډېر جوړیږي، شپږ ورځې دي نو 50,000 کال یو ورځ ده، ناغه له پشپک کې زو ضرب ورکه جو بیا به راوځي ډېر زیاتی. بلچا علماء دا ویلي فی 6 ایام، په مقدار د شپږ ورځو کې، لکه دنیا ورځ چې څومره ده دومره، دغه ته یوم وینو نو دومره وخت یې پیدا کړل لکه څنګه چې د دنیا دا ورځې دي. نو بل قول پکې چا داو کو چې نه دا ایام چې نو دا ایام خامخا ورځې ته نه وي، بلکې دا کله ویل کېږي او وخت ویل کېږي او لمحې ته ویل کېږي. او دا زمونږ د فقه کتابونو وغیرہ کې دا مثال ذکر کیږي. انت حر وی، غلام ته سړی وی انت حر، یا خزی ته وی ته طلاق کلا یوم یقدم فلان، پاغه ورځ باندې چې کله پلان کې راغی، نو پلان کې د شپې راغی، نو بیا نو دلته نه وخت مراد دی وی، لمحات مراد دا راتلل چې نو دا په لږ وخت کې کیږي، د ځینې چې په دې کې ډېر شی ورځې لګي چتا نه راتلو دلته کې کورتا رانه نوتل دا په لږ وخت کې کیږي. او دغه سي یو خبر ارستو قرآن کریم کې الله ذکر کوي جهاد بارکی، نو الت کی وی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، چاچی اگرزولا دے کافران تخپل شا، نپدبا اعلانت تے پکم ورز مائے چی شاو گرزولا، نو ثابت ورز ند مراد لگ وقت مراد دے، کافر تے شاکڑا مطلب تیخ تے اکڑا دا کافر نا، نپدبا اعلانت تے
یو څو استثناګانې پکې کوي الا متحرفا لقتال مگر د هنر جوړونکې د پاره د جنگ د پاره هنر جوړي چل جوړي ناغه باندې لعنت نشتی او متحیزا الی فئات یا دے ځان رسون کې د خپل ډلې ته جنگ کاو روانو بزان سړی بیا پویږي نه لری لاړ د خلکو نه جدا شو خپل ډلې نه جدا شو نو وس دې د اغه زنا کافر ته شاکی کافر نه تختی او راضی خپل ډلې ته ځان را رسي نو خیر ده نه دای پکې وې یا هنر جوړون کې او متحیزن الی فئات یا خپل ډلې ته ځان را رسون کې نو د باندې غضب نشته نور چی نو دا الله غضب دی پی فقد باء بغضب من الله الله په غضب کې اخته دی دا نه هغه نه ثابت ورځ نه مراد لګ وخت مراد ده پدې کې بازی وی الله رب العزت دې خلقو ته دا خي الله دا په یو ورځ کې کولې شو الله په یو وخت کې په یو لمحه کې دا ټول هر څه کولې شو نو الله رب العزت دې مخلوق ته خي دې انسانانو ته خي چې تاسو کار کوئ نو په یو ځای مخلاص وي چې په یو ځای اخلاص کې نو دا بخنئ باځي کار لګي وسته کور جوړه نو په یو ورځ باندې ټول ثابت دیوال وه جوړارغخته وي کنه لک صبر کوا نن لګړې یو سور دې ننو کا نو یو سور دې واپس سباو کې نو یو سور دې پسې بل ورځو کې نو سر ته ورسی اچھا ته په ورځ شروع کې نو په ورځ نکېږي او یو سړی دی وینا زه حکم په ورځ باندې د هم پیلری وتړي په ورځ باندې هم د دیوالو وਹੀ په ورځ باندې هم د لینټرو کی نو د آبادی بس حالي نو الله خي مضبوطواله غواړي په قرار کار کوا تعظیم کوا نو فی ستة ایام په مقدار د شپږ ورځو کې دنیا کارو ندی نو دا بس نه یو سبا بل ورځي الله رب العزت چې په ورځ کې دنیاوی ورځو په اعتبار سره چا چې ویلي هغه ورځ کې دا کار کړل نو سورته حمیم سجده کې دا تذکرہ راځي بیا الته تفصیل کړل شروع شوی دا د اتوار د ورځې نه اتوار او پیر دوه ورځې تذکرہ ده نو ورپسې د منګل او د بوت تذکرہ ده نو ورپسې د جمعرات او د جمعې تذکرہ ده دا شپږ ورځې کارو شو نو ورپسې ورځ چوټی ده سبت وته وای آیت یوتا آلته کې احد وې نو یوم الاحد نشورو او یوم الخمیس باندې ختم یوم الاحد ده یوم الاثنين ده نو دا خمیسه پورې دا ورسی نو د یو اول ورځ دویم ورځ دریم ورځ څلورم ورځ پارسی کې وته هم خوي شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه او ته وي دغه اردو کې دا نمونه بیا بل شان کړو یو ته هفته وي بل ته اتوار وي بل ته پیر وي بل ته منګل وي پښتو کې زمونږ خلکو بل سو وي آی بل شان دي جوړ کړو یو پکې هفته اتوار دی پکې ګول له پکېو نه د پکېو شروع د پکېو دا څه نمونه دی پکې نو فی ستة ایام شپږ ورځو کې دا کارونه شوي دي نه یو ورځ پکې چوټي شوه نو شپږ په یو ورځ کې دا یو کار ټول مکمل سحر نه واخلا ما خام پورې شه ده نو بازي علما دا جواب کوي
چې الله چې کړل نو په یو لمحه کې کړلی الله د پاره خو خبره نشتی الله د فعال لما یرید الله چې سکینو د کن فیکون دغه دی ویلو کې به وخت لګي او د الله په دې کار کولو کې وخت نه لګي الله وی اوشا جو اوشو بیا به نور سنو نو دغه شپږ ورځې چې د دنیا د ورځې ته مراد واخلي نو بیا به دا اغم دا وی چې نا کار شوه دی په ورځ کې غرضی کار نو یو شوه دی زموږ دنیا کې بل معاشره کې هم خلک داسې وي الګا څه کار دی وکړو وی ما خو نن ایلجو دغه یو کارو کو نو اگر ثابت ورځ کې دا یو کارو کو نه غرضی کار مې دقه وکړو کله وی معمولی شی وي اگر تا نن نه څه کارو کو ثابت ورځ تیر کړه هغه هیڅ کار مې نه کړه ولاړ ما بازار ته جو سبزی مې راوړه کور کې مور کړه نو سبزی باندې ټول ورځ وځي ټول ورځ نه دا وتلی لګ وخوتل و دی وی غرضی کار چې هغه سره شمارل شي یو نن مې دا کار کړل نو هغه د یو کار دی نو غرضی کارونه الله رب العزت په دا ورځ کې یو کار کړل او نور وخت دقه سي ورځ تیر شي ودا د لپاره چې د خلکو ته هم یو درس او یو سبق میلاو شي د سینا ځان وجنه خلک وای کلګ لکه نو غرب تمام کی او که په ډېر په یو ځای باندې کې او ډېر کې نقصان به تمام کی